أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. سورة الأنبياء 59 نمبر آیات دی 59 نمبر آیات کې د ابراهیم علیه السلام د دغه مجاهدی قربانی باقی احوال ذکر کیږي. خلاصه دا شول چې ابراهیم علیه السلام ترتیب کړی و چې کله خلک جشن د پاره لاړ شي او بتخانه خالی پاتې شي ته بتان به ورله زماتو او غټ بت به پرېږدمه چې دا خلک واپس راشي دې بت ته ورشي یا ما ته راشي او د پوز رانه وکړي زه اوس خپله خبره وکړم. بس هغوی لاړل او ابراهیم علیه السلام ځان د بیمارۍ په نوم باندې پاتې کړو. مخکې دا عباس تېر شوی دی چې ان سقیم زه بیمار یم تاسو ته نشم تللی. خلک لاړل ابراهیم علیه السلام تبرګی راواغسته بتان یې وله ټوټې ټوټې کړي او بیا تبرګی راواغسته د غټ بت په دې غاړه کې یې واچو چې په ده باندې ور واوړي ظاهري تبر باندې د خلکو د بېوقفتیا به ډاګه شي. یعنې دوی به راځي تپوس به کوي چې یاره دا چا مات کړي دي نو تبرګی به د غټ بت په غاړه کې. نو که دوی دا یقین کوي چې دا بتان پاسېږي او دومره کارونه هم کولی شي خو به غټ بت به ور واوړي که دا عقیده یې نه لرله په دې باندې پوهېده چې ګټې څه نه شي کولی په دې کې خو سا او حرکت نشته دی نو بیا به دا بېوقفتیا به ډاګه شي چې یاره ورړوئ په چا باندې تبرګی چا سره دی چې تاسو په دې پوهېږئ چې هېڅ نه شي کولی دومره بندګي څنګه کوئ عبادت یې ولې کوئ. نو ډېر زیات د هوښیارتیا کار یې وکړو. نو چې کله دا مات کړو ابراهیم علیه السلام بیا موجود نه و دغه ځګین کې لاړ دی. خلک د جشن نه واپس شو بتخانې ته چې کله دوی راغله ویې کتل چې بتان مات پراته دي. قالو نو ویې ویل من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دی دا کار زمونږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین یقینا در ظالمانو نه دی. یعنی بې انصافه سړی دی زمونږ خدایان یې مات کړي دي. دا د دوی عقیده وه چې خپل بتان یې په حقه ګڼل او د هغې ماتولي ظلم ګاڼه. نو د ظلم نسبت یې ورته وکړو. دا د کافرانو په اصطلاح کې قالو نو ځینې خلک قالو نو دوی وویل سمعنا موږ اورېدل دي فتن د یو ځوان نه یذکرهم چې یادولې دا بتان بد بد یقال له ابراهیم چې وایي هغه ته ابراهیم علیه السلام. نو د اولنۍ قالو من فعل هذا بآلهتنا دا د هغه خلکو تپوس دی چې کوم خلک د پوره احوالو نه خبر نه وو چې دا به چا مات کړي. دوی کې ځګین کې د مفسرینو لږ غونډه کې تحقیق کې اختلاف شته. یو دا دی چې ابراهیم علیه السلام مخکې نه ویلي چې لأکیدن زه به خامخا دوی ته چل سازوم د بتانو ته به چل سازوم پرېږده مې نه ماتو مې ورله بره تېر شوي دي. وتالله لأکیدن اصنامکم دغه بعد ان تولوا مدبرین په 57 نمبر آیت کې تېر شوي د ابراهیم علیه السلام هغه اراده ذکر شوی وه چې ابراهیم علیه السلام قسم خوړلی چې دې بتانو نه به زه چل جوړوم دا پرېږدم نه ځکه دا خبره دا خلک به خبره باندې نه اصلاح کېږي اوس عملا اقدام پکار دی ماتو مې ورله. د ځینې مفسرینو رایې دا ده چې د کر دا وینا یې کوله دا ځینې کسانو اورېدلې وه. په ځینې روایاتو کې دا هم دی چې خلک واپس شي او څو ضعیفه کمزوري پاتې شو سپینګري نو هغوی موجود و چې ابراهیم علیه السلام وویل دا بوتان وله پرېږدم نه دا مات و هغوی واورېدل. نو هغې نه وروسته چې کله دا تحقیق شروع شو تفتیش شروع شو چې دا به چا مات کړي هغه کسانو مخبري ورکړله چې یاره بس دا خو د ابراهیم علیه السلام داسې خبرې کولې زموږ د مخې او دا قصه را بلده دا ابراهیم علیه السلام دی بل څوک نه دی. دا تفسیر قرطبي ذکر کړی دی. نو هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام ته مالک خبره وشوله چې سمعنا فتان یذکرهم یقال له ابراهیم. کوم کسانو چې خبره اورېدلې وه هغې ویل چې بس موږ د یو ځوان نه خبرې اورېدلې وي دغه مخکینۍ خبره تالله لاکیدن دغه خبرې چې موږ اورېدلې وي چې بتان یې بد بد یادول او بس دغه دی بل نه دی. په ځینې روایاتو کې دا دی چې ابراهیم علیه السلام دغه جمله وتالله لاکیدن پټ زړه کې ویلي چا په مخکې نه ویلي. لیکن مناظره چې کومه کړې وه د خلکو په مخکې کړې وه چې بتان څه نه شي کولی. هغه مناظره ډېرو خلکو ته یاده او معلومه وه. نو د خلکو وویل چې سمعنا فتان موږ د یو ځوان نه اورېدلې دي چې هغه به دا خبرې کولې چې بتان څه کولی نه شي. دا یو لفظي اختلاف ته دې سره څه مسایل ثابتېږي نه خو بس د واقعي خلاصه را ایستل دي.
نو د اکثر علماء رائے دا د کم چې تفسیر مالک قرآن هم ذکر کړی دا چې کم خلق به د مناظره کې موجود نه د ابراهیم علیه السلام خبرې نوې اورېدلې هغوی تپوس وکړه چې خدای بچا مات کړي او کم خلک چې د مناظرې په دوران کې موجود د ابراهیم علیه السلام خبرې اورېدلې وي یا د ابراهیم علیه السلام دغه جمله چې وتالله لاکیدن اصنامکم دا جمله یې اورېدلې وه هغه خلک ورته جواب کې وویل چې سمعنا موږ اورېدلې په تند یو ځوان یذکرهم چې دوی دا بتان یادول بد یقال له ابراهیم چې هغه د ابراهیم علیه السلام وي د ابراهیم علیه السلام باره کې الزام راغی قالو نو دی ویلو د ټولو ویل یا کم کسانو چې تپوس کړه واغي ویلو فاتو به راولای د ابراهیم علیه السلام علی اعین الناس بسترګو د خلکو کې اعین جمع د عین د سترګو ته ویل کېږي د خلکو بسترګو کې څه مطلب خلک به موجود هغه د مخامخ راولای خلکو به موجودګي کې راولای چې خلک ورته وګوري لعلهم دې لپاره چې دا خلک یشهدون حاضری د دې مطلب دا د تاسو راولای ټول خلک به موجودي موږ د ابراهیم علیه السلام نه تبوسونه کوو ثبوتونه به پیش کوو چې ابراهیم علیه السلام کوم اقرار وکړي د اقرار نه بعد ودر سزا ورکړي نو چې اقرار او سزا دواړو ته د خلک موجودي اقرار د لپاره حاضری ځکه ضروري ده چې څوک ونه وایي چې بېګناه دی او د سزا د لپاره حاضری ځکه ضروري ده چې بل څوک راپانسي د بتانو مخالفت ونه کړي نو لعلهم یشهدون دې لپاره د خلک حاضري نو لنډه دار ابراهیم علیه السلام راوستی شو قالو دی ورته ویل انت فعلت هذا آیا تا کړی دا کار بالهتنا زمون د خدایانو سره یا ابراهیم علیه السلام قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل بل فعله کبیرهم بلکې دا به کړی مشر بود د دوی ول دا د مشر بود نه تاسو کې غاړه کې تبرګه پروت دی چې دا کار چا کړی دی هذا دا چې دا دی فاسالوهم د دیونم تاسو نو وکي ان کان ينطقون که خبرې کولې شي د دې حاصل دا دی چې ابراهیم علیه السلام ورته ویل تاسو ما ګورې زرا موجود نه یم وای چې دبه کړی د دې مشر بود د تاسو کې تبرګه په غاړه کې دی دبه کړی بیا دا د مشر بود پاسې دی چې د خپل کشران ماتولې شي دومره صلاحیت لري تاسو به دې باندې پوهیږئ نو بیا خو به کم از کم د کشران بوتان خبرې خو به کولی شي مات خو دي خبرې خو به کولی شي کشرانو نه پکې تاسو کې چې چا مات کړی اول به مشر مات کړی که مشر کې صلاحیت دي نو بیا به د کشران خبرې هم کوي نو کشران نه پکې تاسو وکړي چې چا مات کړی نو د مشر نه تاسو کول وې د کشران نه تاسو کول د اصل کې خبره دې د بوتل چې د بوتان څه کولې نشي د هیڅ سم نه دي تاسو ظالمان چې دې ته پراته خپل ژوند په تباہ دغه خبره د دوی ورستل دي او دغه الفاظ ته راځتل دا خيارتیا ده ان كانوا ينطقون کړه د دې خبرې کولې شي فرجعون دا خلق واپس شو الى انفسهم خپل ځانونو ته واپس کېدل معنا دا د ځان نه ودرېدل سوچ شروع چې دا څنګه خبره ده په غټ بوته ورواړو کنه به کچو نه تاسو نو ګل چا مات کړی او کچې خبرې کولې شي کنه شي کولې غټ دا کار کولې شي کنه شي کولې نو وس دا څنګه خبره شوله سوچونه شروع پدې خو پیدل چې دا خوشنه ګټې دي سم نه دي نه دا پاسېدل دي نور ګټو ماته ولو دي او نه دي د خبرو قابل دي فقالوا نبي ويل ځان سره پټ انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان خپل ځان یاد کړئ تاسو ظالمان وي ګټو ته پراته یو دغه عبادتونه کوي او دغه ګټه د دومره هم نه د چې خپل حل وای چې چا ماته کړي خپل دفاع خو لوي شي دي چا سم راسته کول خو لوي شي دي خپل حل هم نشي ویل خپل ځان یاد کړئ چې ظالمان خو یې اندغه پټ پړډکی اقرار ثم نکسو به سرونه کتک ثم نکسو علی رؤوسهم به کتک سرونه خپل او ځان سره بیا ویل پټ هم دغه شانت کی سرونه کتک د شرم نه لقد علمت ابي والبخكار باندې ابراهيم عليه السلام ته یقینا ته پويږي ما هؤلاء ينطقون جن دي د بوتان خبري کوونکی اول شرم نه سره کتک ابراهيم عليه السلام د اوس جواب ورکړ ځکه چې په دې شي کې موږ په هغه باندې یو په غلطه باندې به سرونه راپورته کړو ابراهيم عليه السلام ته ویل پړ په احترام او ملامت انداز کې ورته پوښتنه وکړو ورته ویلو چې ابراهيم عليه السلام باندې خبره خو ته پوېږي چې دا بوتان خبرې نه کوي خبرې کولې نشي اوس تاسو څنګه وکړو خپل ابراهيم عليه السلام چې کوم الفاظ استر غوښتو هغه الفاظ درووت شکل دغه درووت نو ابراهيم عليه السلام له موقع بل اسوار الله ابراهيم عليه السلام ورته ویل قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل ابتعبدون ایتاس بندگی کوي من دون الله اذا الله نه بغیر ما ده هغه چا لا ينفعكم چې پیدا نشي درکول تاسو د شي اند ایست شي ولا يضركم نقصان درکول شي که عبادت کوي نو پیدا نشي درکول
او کې نه کوي مخالفت کوي نو نقصان نشي درکولای د شي ته پراته نو د شي بندګي څوک نه کوي دا بيخي عباس کار شو زګه خپل ځان بچ کولای نشي خپل قاتل خودل نشي تاسو به دې باندې پوهیږئ نو د دې عبادت څه پیدا شو تاسو ته پیدا څه در ورسي او کدا سي مخالفت وکړي نو نقصان به څه در ورسيږي نقصان هم نشته اسی ګټي دي بس به ورته وي او فیل لكم افسوس ته بتا سو باندې اوف په معنا د افسوس سره راځي په معنا د برائت بیزاری سره هم راځي چې تاسو نه بیزاره کارونه هم خراب دي په دې کارونو کې د سره ملګری نه یم نو مارب خونه په معنا د بیزاری سره کستري دي دا شان اوف چې کوم دی کرکه او نفرت ته ویل کېږي او فیل لكم اګه پښتو کې خلک وایي پتا سو باندې دي توف پتا سو باندې مطلب دا چې تاسو نه کرکه نفرت راځي کارم ټیک نه دی نو دې ځکه کې دا اوف چې کوم دی په معنا د بیزاری سره دی په معنا د افسوس سره دی چې زه بیزاره یم ستاسو نه افسوس کوم په تاسو باندې ولما تعبدون او په هغه څه باندې چې تاسو عبادت کوئ تاسو چې کوم بوتان عبادت کوئ دغه بوتان او تاسو په خپل د دې ټولو نه بیزاره یم او افسوس به کوم چې څه قمقل خلک من دون الله د الله تعالی نه بغیر افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ یعنی دومره پوهې نه شولئ دومره په اسانه خبره هم نه پوهېږئ ابراهیم علیه السلام د دې وینا نه بعد د هغوی سره هېڅ جواب پاتې نه و چې سی ویلي وي دلایل هېڅ شی ورسره نه خبره ډېر په ناشنا طریقه باندې په خپله باندې واضح شو د هغې په خولو باندې اقرار راغی چې دا اوس خبرې هم نشي کولی نو چې کله ملامت شو نو ملامت سړی علامت آئی کله سړی ملامت به یو خبره کې په ناحقه او دا سړی ظالم متکبري حق برست نه نو دې جګړې ته لاس واچي خبرې پرې د جګړې ته لاس واچي مقابلې ته راپاسېږي نو په دې وجه باندې دوی باس پرېښودو بدماشۍ ته لاس واچو قالو ویل حرقوه ویسېږئ ابراهیم علیه السلام وسېږئ وانصروا آلهتکم او امداد وکړئ د خپلو خدایانو ان کنتم فاعلین چې ته تاسې کوونکي د کار لره که داسې کار د خپلو خدایانو سره مرسته کول غواړئ دقه طریقه ده چې بس ابراهیم علیه السلام وسېږئ سېزل دې دپاره نورو طریقې هم د مرګ وي لیکن سېزل دې دپاره چې د خلک داسې ویرېږي چې د بوتانو خلاف بیا څوک ونه کړي نو بس لنډه دا ده چې ابراهیم علیه السلام دپاره د اور بندوبست وشو چې بیا تاریخونو هغې ډېر عجبه احوال ذکر کړي دي قصة النبیین په هغې کې ښایسته ښایسته احوال ذکر کړي دي لنډه دا ده چې د دې دپاره لرګي راجمع شو کافي زمانه او بیا هغې ته اور ولګوله چې اور چې ښه ګرم شو بیا د ابراهیم علیه السلام ته ورته یې مقرره هله چې بس ابراهیم علیه السلام دې ور واچولی شي نو ابراهیم علیه السلام د دې منځ ته ورګزارلو طریقه چاره نه ورکړه چې څنګه یې ور واچوي ځکه اور هر سړی سېځي خو هله څوک ورتلی نه شي خو لرې لرې پورې تاو کو نو شیطان ورته طریقه وښودله د اسلام خلاف چې څومره سازشونه څومره پروګرامات کېږي په دې کې شیطان مشورې خامخا شاملي دې راځي د اسلام دشمن خلکو ته طریقې ښه چلونه ښه چې داسې وکړي داسې وکړي چې د اسلام زیات نقصان وشي او دغه شان د اسلام دشمنان په کافي کفر کې هم ډوب شي نو دغه طریقه وښودله چې یو غټ ټال به واچوئ ابراهیم علیه السلام په ټاله کېنوئ او ټال به ورو ورو ګرموئ ګرموئ دا به تیزېږي تاسو به ابراهیم علیه السلام زنګوئ چې ورو ورو تیزېږي چې سم یې تیز کړئ نو بیا به د مخ سره غوڅ کړئ نو بس به تیز به دې ګزار شي اور منځ کې به ولګي په دغه طریقه باندې ورګزار شو ابراهیم علیه السلام چې کله ورته ورورسېده نو الله تعالی ورته حکم وکړو چې قلنا موږ ویل یا نارو ای اوره کونی شی بردن یخ و سلاما او سلامتیا والا د بردن سره سلامت ټکی هم راغی ځکه یخېدل قسمه قسم دي داسې یخېدل هم چې کنګل شي واوره شي هغه انسان ژوندی نه شي پایېدلی نو د بردن سره بیا سلامت هم راغی چې سلامتیا والا یخوالی چې هغه داسې یخوالی چې سړی خرابوي نو لکه عام د پسرلي موسم واخله علی ابراهیم او ابراهیم علیه السلام باندې نو بس دغه شانته کې شو ابراهیم علیه السلام هم دغه شانته کې شو چې اور دی مونسیز البته اور په خپل حال باندې وو یعنی اور هم دغه اور شکل یې بدل کړی نو خو ابراهیم خاص د ابراهیم علیه السلام یې سیزنه تاریخونو دا ذکر کړی دی چې ابراهیم علیه السلام په کم پړو تړلی شوی او هغه پړ یې وسېزل یعنی اور کې د اور والا حرکت موجود دې ځکه کې د ملحدین مستشرقین چې کم د کفر نه متاثر خلک دي او غواړي چې د اسلام په هر خبره اعتراض وکړي او د هغې خلاف منصوبه سازي وکړي چې په هغې کې جماعت المسلمین او داسې نور ګمراه طبقات هم شته دي او دغه شان کې د فطرت والا چې کوم عقیده ده د نشر یا د فطرت والا کم خلک چې دي چې کم د معجزاتو نه منکر دي هغوی وایي چې ابراهیم علیه السلام په دې ټیم کې چې کله ابراهیم علیه السلام ورته واچولی شو الله تعالی ابراهیم علیه السلام په باره کې وویل چې ورته چې تاسو یخ شئ سلامتیا والا شه
نو د اور په خپل باندې د هوا شکل اختیار کو هوا شو چې هوا شو بس نقصان یې ونه کو تعویل کوي نو دې ټیم کې دا اور نه دا وي هوا و یا نارمل غوته کې هوا کم ځکه نه دا خبر رااله چې دا نارمل هوا و دلیل پکې نشته بیا دی یو فلسفي غونې انداز باندې ثابت دی چې یاره دا اور چې کومونو دا هوا ته وخت نو ابراهیم علیه السلام دی بچ دی وایي چې د کوم شي سره چې یو صفت لازمي د کوم ذات سره چې صفت لازمي هغه ته نه جدا کیږي نو چې نه جدا کیږي نو د اور نم سیزل جدا نشو وہ سیزل چې کوم دی ګرمایش او سیزل دا د اور سره لازمي صفت دی دا د نبی لیگ ذاتی صفت دی نو وای دا د نبی لید نو چې نبی لید نو الله تعالی دا غون ور حقیقت بدل کو هوا ته واړه خدا د دوی عقیده د ځان نه جوړه کړی چې کوم صفت ذاتی چې دا نبی لیگ دا کوم ځای نه ثابت دی از زین نشته بس یو شی دی وی وای من وایو چې هر ذات سره کوم صفت ور سره دغه صفت خدای تعالی ور کړی یو چې کلم دی وغواړي بلولې دي شي په دې کې څه خبره نشته ده نو دې ځکه کې من وایو چې د اور صفت دار چې سزل دی وکی الله تعالی او خدای چې دغه صفت دې لري شو سزل دی نه کې بس نه کا او هم دغه اور سزل نه کولو من وایو اور چې سزل کې او موږ ته صفت ذاتی وایو نو دا چې کوم دی نو صفت ذاتی عادتا عادي دي دا چې کوم دی عقلی هم نه عقل نشي ثابتولای چې دا سزل د اور سره لازمي دی او بیلیږي د نه عقل سره هیڅ دغه فلسفیان او دهریان هم نشي ثابتولای لیکن دا صفت عادي دی چې الله تعالی عادت داسې جوړ کړی دی چې د اور سره ګرمواله لازم ګرځولې دی خو چې کله وغواړي نو رابېلې دي او دغه خبره چې نبی لګي د نبی له دلیل د دې سره څه دلیل نشته دی خلاصه خبرې دا شوله چې اور هم د اور بدل شوی نو هوا ته نه وختل دغه هغه خلکو خبرې د چې کم خلک د اسلامي حدود کراس کړي دی په اسلام کې د الہات لټای کوګوالي لټای په اسلام کې عیبونه لټول غواړي او بل طرف ته کې د تشریحات په بل طرف باندې بوتل غواړي نور بصیر روایت سره هم دا ثابت ده چې کله د ابراهیم علیه السلام ورته واچول شو اور هغه شانتي ګرم او رسۍ وسېزلې نور ضروري شیزونه وسېزل ختم کړو څوک نږدې نشو ورتللی خو ابراهیم علیه السلام ته اسم نه ویل هغه متعلق د سيو دی آیات باره کې ځینې علما تجربه تور باندې لیکلي دي چې د آیات د تبي د پاره دم دي کوم خلکو باندې چې د تیز تبراشي او په دې آیات باندې دم کینو دغه تبه ټکیږي او د مجرباتو کې داخل دي او د خبره باندې خو اتفاق دی چې قران چې کوم د شفا د علاج دی نو لہذا ټول علاج دی د کوم دې ځکه کې چې د یخوالي باس راغلي دی نو د معنی په اعتبار سره په دې باندې تجربه شوی دی او دغه تبي د لپاره مستقل علاج دی نو که څوک بدام کوي نو هم ټیک دی فارادوا به نو دوی اراده وکړه د ابراهیم علیه السلام بارکه کیدن د یو تدبیر چې تدبیر د سزلو او د ورکولو الله تعالی فجعلناهم الاخسرین من وګرځول دوی تاوانیان څنګه تاوانیان شو دومره غټه خواري وکړله لرګي را جمع کړ ابراهیم علیه السلام یې ورته واچو الله به شرمونه و شرم ولو کار ونه شو ابراهیم علیه السلام روغ رمټ پاتې شو او اور ونه سيزو چې باغې سره ابراهیم علیه السلام حق پرستی نورم واضح شو دغه کینګرو بدلیدو نه علاوه چې کم خلک کینګر نه و صرف خطا شو جاهلان هغه چې د حالات ول ټول ایمان نه وړ مسلمانان شو نو بده دغه چې کم دي نمرودیان په خپل هدف کې مقصد ته ونه رسید ناکام شو ونجيناه امن خلاص کده لره ولوط او لوط علیہ السلام لره الى الارض التي حغز مکی طرف ته بارکنا چې موږ برکتونه نازل کړو پیه پاغه کې للعالمین ټول مخلوقات دفا ابراهیم علیہ السلام سره بدغه تحریک او انقلاب کې لوط علیہ السلام مل کړو لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام اوراره دي او د لوط علیہ السلام د پلار نوم حاران دي کله چې ابراهیم علیه السلام دا کم واز نصیحت خلکو ته وکړه د الله تعالی د وحدانیت باره کې نو لوط علیه السلام یې فوري تصدیق وکړ چې دا ټیک وي صحیح خبره کوي او په دغه تصدیق په وجه باندې لوط علیه السلام د خپل قوم دشمن شو د دې واقعې نه بعد چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی د اور نه نجات ورکړ لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دواړو ته الله تعالی حکم ورکړ چې د عراق خاوره پرېږدئ دا خلک ایمان نه راوړي په خپل ځد اوس هم کلک دي د دې واقعې نه وروسته بیا هم کلک دي ایمان نه راوړي دا د دشمنۍ یو مرکز دی ستاسو د دې ځای نه تاسو لاړ شئ شام ته لاړ د شام باره کې الله تعالی وایي چې بارکنا فیها للعالمین من برکتونه نظر کړیو په دغه شام خاوره کې به شام ځمکه باندې د پاره د مخلوقات برکتونه دغه کې دوه قسم برکتونه یو ظاهري برکتونه د شام خاوره د چینی او په کې بي حساب دغه ځګنی پیداوار انتهایی په ټول دنیا کې کافی شهرت لري
تقریبا خاورې اوار ځمکې ده 3 غزه 3.5 غزه کې کم ځای ته کني نو بده کې کوی راخیږي اوبه راخیږي او به دغه ځګنی پیداوار هم د طریقه باندې د سو بوټي د نال کې یو ټماټر بوټي پارس کا د بادرنګ بوټي دومره زیات پیداوار کوي چې هغه او خلکو نه ته پوښتنه وکړي هغه تقسیم کې ته به حیران پاتې شي ډېر غټ پیداواري نو د پیداوار په لحاظ باندې د ابو هوا په لحاظ باندې او دغه شان د سہولیاتو په لحاظ باندې دا ډېر برکتي خاوره ده بیا د باطنی لحاظ باندې هم دا برکتي ده ځکه په شام کې ډېر زیات انبیاء کرام پیدا شوي دي او د هغوی هدایات او د هغوی تبلیغات د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي دي ټولې دنیا ته د هغوی نه فایده رسېدلې ده نو باطنی لحاظ باندې هم شام ډېره برکتي ځمکه ده نو لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام په ابتدا د هجرت کې د الله تعالی په حکم باندې شام ته